په دې نشي خفه چې دا ولې ولاړ. اصل خفګان په دې باندې ده چې باید انسان دا ووایي چې آیا د دغه انسان عملي زندګي جوړه وه که نه وه. دا د ما عملي زندګي د آخرت د سفر دپاره جوړه ده که نه ده جوړه. زه به ټول دغه ورځ ته به ټول لبیک یایو. ګوره اوس موږ دا څومره چې دلته ولاړ یو په دغه مقبره باندې په دې قبر باندې د یو انسان دا زندګي معلومه ده چې دی به خامخا 50-60 کاله تېروي. دا معلومه ده چې دا انسان به یوه شپه یوه ورځ یوه ګنټه یو سکنډ یو منټ ژوندی وي، هېڅ اعتبار هم نشته. خو موږ د تاسې ابدالابد دشمن چې شیطان ده، موږ تاسې دومره دوکه کړي یو، دومره په دوکه کې اچولی یو چې هغه قیمتي عمر، هغه قیمتي مقام د موږ تاسې چې قبر ده، هغه له موږ تاسې له زړو ایستلی ده. له سهاره تر ماښامه، سهار راپورته تر ماخستن ناوخته پورې موږ د دنیا عبادت شروع کړی ده. موږ د خپل نفس عبادت شروع کړی ده چې نفس موږ ته څه یایي موږ هغه کوو. اذان وارو وخت نه وي ټیم نه پیدا کېږي، د جمع وخت راشي ټیم نه پیدا کېږي، د الله رب العزت د بندګي وخت راشي موږ سره ټیم نه وي. که یو انسان دغه سوچ وکړي او دغه فکر له ځانه سره پیدا کړي چې دا قیمتي عمر الله ما ته راکړی ده، دا قیمتي عمر به له ما څخه اخلي، بیا به الله رب العزت ما ته یو ورځ دی ساتکی راولي چې بیا به هغه ورځ ته زه لبیک آیم. دغه د موږ تنداره د موږ اګوه ککۍ. ګوره څومره عمر یې په دنیا کې تېر کړو، تقریبا 90 کاله یا تر 90 کاله زیات. الحمدلله په دې سړي ته فخر ورسي چې په اخري حالات کې دا د نمانځه پوښتنې کوي چې ما لمونځ نه ده کړی، د نمانځه وخت څو که نه شو. دا ډېره لویه خبره ده چې د انسان په زړه کې کوم شی وي په خوله به هغه اظهار دی نه کېږي. که انسان د الله فرمانبرداره و، الله به د هغې له خولې څخه دغسې الفاظ باسي، په زړه به یې دغه شان ورتېرېږي. الحمدلله چې موږ څومره مړي چې ما لیدلی دي، د ما عمر سوی ده او د ما په موجودګۍ کې چې دی روح ورکړی ده. د موږ بابا او الله د قبر له نوره ډک کړي له ټولو مردګانو سره. اخیره پورې به دا الفاظ ویل سي، اخیره پورې دغه سوچ او دا فکر وشي د مازه ټیم لمونځ نه ده کړی. بیا دغه د موږ سپین سارې اګو ترور الله رب العزت په زړه کې یو داسې محبت د لمانځه یشی چې په اخر وخت کې د لمانځه هغه د ده له زړه نه وځي. بیا په دې باندې 15-16 ورځې دا ور تېرېږي چې اخري حالات دا دې مرحلې ته رسېږي چې موږ په دې مشوره یې چې ډاکټر ته یې ووسه که نه سو ووه. کله چې بیا ډاکټر ته ځي، بیا ورې علاج هم پرې وسو، دوا هم وسوه، بیا بېرته کور ته راځي. یو چاله دا انسانان دي خامخا غوسه به مرغلي وي چې په دغه حالات کې مریض د ډاکټر د بازار خو نه و. خو الله رب العزت د دغه متوفا د مرګ فیصله په هغې مقام کې کړې وه چې دا 20 شپې میاشت او کال دا مریض دلته پروت وای، دی به روح نه ورکاوه، ولې الله فیصله ده. اسرائیل علیه السلام مبارک کله چې د یو انسان د مرګ وخت رانږدې سو، مثال دغه انسان په ملتان ده یا دا انسان په باولپور ده، الله دې د انسان په باره کې دا فیصله کړې ده چې د دې روح به په چوک اعظم یا فتح پور قبض کېږي. اسرائیل اسلام مبارک شو ورته راغی، حیران شو چې الله خو ما ته دا امر کړی و چې دغه انسان روح به ته هلته قبض کوي، دی دومره لرې دا به اوس څرنګه سره رسېږي. خو الله دې دغه انسان په فتح پور یا هغه ځای کې د دې ضرورت پیدا کړو. کله چې دا انسان خپل ضرورت ته ورغی، اسرائیل علیه السلام مبارک د الله حکم متوجه و چې دلته روح قبض کوي، روح قبض کوي. نو دغه متوفا د روح د قبض کېدا فیصله الله ورې لیکلې وه چې ستا روح به دلته قبض کېږي، په هغه ځای روح قبض شو. دا د الله فیصله وه، انسان به دا نه یي چې دا ډېر بیماره و یا دا ډېر زر له موږ څخه ولاړ. الله دې دې ته هغه مقام، هغه ځای، هغه د عالم برزخ زندګي خوشحاله زندګي وګرځوي. الله دې عملنامه په ښه لاس باندې ورکړي. الله رب العزت دې قبر له باغچو د جنت څخه یو باغچه ورته وګرځوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده چې کله تاسې یو مړی متوفا په قبرستان په قبر کې کېږدئ، تاسې دومره انتظار کوئ لکه یو اوښ چې علالیږي او بیا تقسیمیږي،
او بل د الله رسول فرمایي چې انه لیسمع قرع نعالهم انسانان چې له دغه مقبرې بیرته رخصت سي